دارجی آیت نمبر 26 سورة النحل سوارلسم سپارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد مکر الذین من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون قد مکرا تدبیرونه کړیو چلونه کړیو سازشونه کړیو الذین هغې خلکو من قبلهم چې تېر شوي مخکې د دوی نه فأتی الله نو راغی الله بنیانهم د دوی د کورونو تادو ته من القواعد آبادو ته من القواعد د تادو نه فأتی الله نو راغی الله تعالی بنیانهم د دوی آبادو ته من القواعد د تادو نه فخر نو راوغورځېد علیهم په دوی باندې السقف چت من فوقهم د پاسه نه واتاهم اوراغ دي ته العذاب عذاب من حيث د هغه طرف نه لا يشعرون چې دي ته یې اړولې د احساس هم نه د هغه طرف نه ثم بیا یوم القیامت القیامت په ورځ یخزیهم الله به وشرموي ویقولو او وایي به أین کم دی دي شرکائي زما هغه شریکان الله به ورته وایي أین شرکائي زما هغه شریکان کم دي چې تاسو به زما سره الذین هغه شریکان کنتم چې تاسو به تشاقونه تاسو به جګړې کولې د هغې په بارې کې فیهم د هغې په بارې کې قال الذين اوبو یغه کسان اوتو چې هغې ورکړی شوی ورته العلم علم ان الخزي شرمندګي اليوم نن والسوء او بدحالي على الكافرين په کافرانو الذين هغه تتوفاهم چې روح اخلي د دوی نه به الملائکة ملائک ظالمي انفسهم چې ظلم یې کړی په ځان یعنې داسې کارونه یې کړي فالقوا نو هغې به پیش کړي الله ته السلام د صلح پیغام چې ما کنا نو مونږه نعملو مونږه کول من سوء څه ګناه مونږ څه ګناه نه ده کړې مونږ دوی به فالقوا السلام دوی به د تابعدارۍ پیغام پیش کړي وایي به چې ما کنا نعملو مونږ نه و کړی داسې من سوء څه ګناه بلا ولې نه ان الله بېشک الله تعالی علیم پوهه دی بما په هغې کارونو کنتم چې تاسو به تعملون کول فادخلوا نو دوی ننوځئ ابواب جهنم د جهنم دروازو ته اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا فادخلوا ننوځئ ابواب جهنم په دروازو د جهنم خالدین ټول عمرې فیها په دې کې فلبئس ډېر ناکار دی مسوا ټکانه المتکبرین د تکبر کوونکو وقیل وبیلی شي للذین هغې کسانو ته اتقوا چې هغې تقوا اختیار کړي ماذا انزل ربکم وقیل وویلی شو للذین هغې خلکو ته اتقوا چې تقوا اختیار کړي ماذا انزل ربکم کم خلک چې متقیان دي هغې ته ویلی شي چې ستاسو رب څه نازل کړي نو قالو هغې وایي خیرا ډېر بهترین کلام یې نازل کړه نو للذین د خلکو دپاره احسنو چې هغې احسان کړی یعنې په اخلاص باندې دا وینا کړې چې خیر نازل دی فی هذه دنیا په دنیا کې وایي حسنتون خوشحالي ولدار الاخرت او کور د آخرت خیر ډېر بهتر دی ولنعم او ډېر بهترین دی دار المتقین کور د متقیانو جنات جنتونه دي عدن د همیشوالي یدخلونها ننوځي به ورته تجري بهیږي به من تحتها لاندې د ونو د هغې نه الانهار نهرونه لهم د دې لپاره به پیها په دې کې ما یشاؤونه څه چې غواړي کذلک دقه شان یجزي الله بدلې به ورکوي الله تعالی المتقین متقیانو له الذین هغې متقیانو له تتوفاهم چې روح اخلي د دوی نه الملائکة ملائک طیبون په خوشحالۍ یقولون وایي به سلام علیکم السلام علیکم ادخلوا الجنة ننوځئ جنت ته بما د هغې عمل په وجه کنتم چې تاسو به تعملون کوو هل ینظرون دی انتظار نه کوي الا مگر دې خبرې ان تأتیهم چې راشي دوی ته الملائکة ملائک او یأتی یا راشي امر ربک حکم د رب ستا یعنې د عذاب کذلک دقه شانې فعل کړي الذین هغې خلکو من قبلهم چې د دوی نه مخکې تېر شوي وما ظلمهم هغې ظلم نه و کړی په هغې باندې الله الله تعالی وما ظلم نه و کړی هم په هغوی الله الله تعالی ولکن خو کانو هغې په خپله انفسهم په ځان یظلمونه ظلم کو فاصوابهم ورسېده دوی ته سیئاتو هغه بد انجام ما د هغې عمل عملو چې دوی کړو وحاق راګیر به کې بهم دوی لره ما هغه څه کانو چې دوی به به په هغې پسې استهزئون مننډې کولې وقال الذین وبو هغه کسان اشرکو چې شرک یې کړه لو شاء الله که الله غوښتي وی ما عبدنا وقال الذین وایي هغه کسان اشرکو چې شرک یې کړی لو شاء الله که الله غوښتی ما عبدنا موږ به عبادت نه وی کړی من دونه د الله نه علاوه من شیئن د هېڅ شي نحنو نه به موږ کړی وی ولا اباؤنا نه به د موږ پلار نیکه کړی وی والله حرمنا نه به موږ حرام ګڼلي وي من دونه د الله نه علاوه من شیئن څه شی کذلک دقه شان فعل کړي الذین هغې خلکو من قبلهم چې تېر شوي مخکې د دوی نه
فهل نو آیشته علی الرسول په پیغمبرانو باندې الا البلاغ سوا د رسولونه المبین ښکاره ولقد یقینا بعثنا موږ په لیږلي دي په کل امت په هر امت کې رسولا پیغمبر چې دا پیغام خلکو ته ووایي ان اعبدوا الله چې عبادت وکړئ د الله تعالی واجتنبوا ځان بچ کړئ طاغوت د تابعدارۍ نه فمنهم نو بعضې پکې من هغه هدی الله چې الله ورته هدایت وکړو ومنهم بعضې پکې من هغه حقت چې ثابته شو علیه د هغې متعلق الضلالة ګمراهي فسیرو نو ګرځئ فی الارض په ځمکه فانظروا ګورئ کیف کان څرنګه دی عاقبة المکذبین انجام د مکذبینو ان تحرس که تاسو حرص کوئ علی هداهم د دې په ان تحرس که تاسو حرص کوئ یعنی تاسو ډېر فکرمن یې علی هداهم د دې په هدایت چې خامخا دا خلک هدایت بیا مونین فإن الله یقینا الله تعالی لا یهدي هدایت نه کوي من هغې چاته یضلو چې ګمراهی کړي د خپلې بد عملۍ په وجه وما لهم نشته د دې دپاره من ناصرین بیا څوک خلاصوونکي واقسمو دوی قسمونه خوري بالله د الله په نوم جهد ایمانهم مضبوط قسمونه ته ورته قیامت شته نو مضبوط قسم بخوري لا یبعث الله چې نه به راپاسوي الله تعالی من هغه څوک یموت چې یو ځل مړ شي قسمونه خوري چې دا خبره چرته ده چې ګنې د مرګ نه وروسته دوباره ژوندون شته واقسمو دوی مضبوط قسمونه خوري دا کافر بالله د الله په نوم جهد ایمانهم مضبوط قسمونه چې لا یبعث الله نه به راپاسوي الله تعالی من هغه خلک یموت چې یو ځل مړ شي بلا ولنا وعدا دا قیامت خو وعده ده علیه په الله باندې حقا ثابته ولکن خو اکثر الناس اکثریت د خلکونه لا یعلمون پوهیږي نه لیبینه دا قیامت به د دې لپاره راځي لیبینه چې واضح کړي الله تعالی لهم دي ته الذي هغه شي یختلفونه چې دي اختلاف کوي فيه د هغې په راتلو کې وليعلم بالله چې ښکاره کړي الله تعالی الذین هغه کسان کفرو چې کافران دي انهم چې دوی کانو کاذبین دروغجن په دنیا کې انما بشک قولنا وینا زمونږه لشین د یو څیز دپاره اذا اردناه کله چې موږ د هغې د قایمېدو اراده وکړو مثلا د قیامت د قایمېدو اراده وکړو زمونږ وینا دومره ان نقوله چې ووایو له هغه ته کن شه په یکونه کار به یو مخکې شانې شوی والذین هغه خلک هاجرو چې هجرت یې کړی مې فی الله د الله په دپاره من بعد ما وروسته د هغه نه ظلمو چې ظلم پرې کړی شوی لنبوئنهم موږ به ځای ورکو هغې له په دنیا کې حسنة ښایسته ولا اجر الاخرت او د آخرت اجر اکبر اره د هغې ټولو نه غټ دی لو کانو یعلمون کاش که دوی پوه دي الذین هغه خلک صبرو چې صبر یې کړی وعلى ربهم په خپل رب باندې یتوکلون توکل کوي وما ارسلنا موږ نه دی لېږلی من قبلک ستانه مخکې الا رجالا مګر سړي نوحي موږ وحي کوو الیهم هغې ته فاسألون دی تاسو تپوس وکړئ اهل الذکر د ذکر والو نه ان کنتم د عالمانو نه ان کنتم که تاسو لا تعلمون په خپله نه پوهېږئ بالبینات د واضحو معجزو دلایلو سره و زبور د کتابونو سره وانزلنا موږ رانازل کړی الیک تا ته پیغمبر الذکر دا قرآن لتبین دې لپاره چې ته بیان کړي للناس خلکو ته ما هغه څه نزل چې نازل کړی شوي الیهم دې ته ولعلهم بل دې لپاره چې یتفکرون فکر وکړي او سوچ وکړي افامنه ولی محفوظ دی الذین هغه خلک مکرو چې هغې کړي السیئات ګناهونه ان یخسف الله چې دننه به کړي الله تعالی بهم دوی لره الارض په دې ځمکه او یأتیهم یا راشي په دې باندې العذاب و عذاب من حیث د هغه طرف نه لا یشعرون چې دې ته پته نه او یأخذهم یا ونیسي دوی لره فی تقلبهم د ګرځېدو را ګرځېدو په دوران کې په ما هم نه دي بمعجزین چې عاجز کړي الله لره په خپله فیصلې کې او یأخذهم یا ونیسي دوی لره علی تخوف په د یېرې باوجود په ان ربکم پس یقین ستاسو رب لره رؤوف شفقت کوونکی دی او رحیم مهربان دی او لم یرو ولدي ګوري نه الی ما هغه څه خلق الله چې الله پیدا کړي من شیئن څه شیدونه یتفیأ چې اوړي راوړي ظلاله د دې سوری د سارې بر طرف ته د مازدیګرې ښی کوز طرف ته عن الیمین ښی طرف ته تاویږي و شمال کیڼ طرف ته تاویږي سجدا سجده کوونکي دا سوري لله الله ته وهم او دوی داخرون عجزي کوونکي دی الله ته یعنې تابع دي د الله یعنې چې الله ورته څو یقصانې کوي د تکویني تابعداري ولله د الله تعالی یسجد تابعداري کوي ما هغه شیان په سماوات چې په اسمانونو کې دي د الله دي او د الله ته سجدې کوي ټول اسمان سجدونه او ما هغه څه په الارض په ځمکه کې دي من دابة څه سرېنده والملائکة ملائک وهم هغوی لا یستکبرون ځان غټ نه ګڼي یخافون ربهم یریږي د خپل رب نه من فوقهم د فاسه نه ویفعلون کوي ما هغه څه یؤمرون چې څه حکم ورته ملاو شي واخر دعوانا